په دې میاشت کې نبی علیه السلام دنیا ته تشریف راوړ. نبی علیہ السلام چې کله پیدا شو آمینه بی بی ته د نبی علیہ السلام په حمل باندې سبوج نه دی ملو شوی. زنانه په خېټه چې بچی راشي که نه نو څو میاشتې پس د هغې هغه بوج شروع شي او د هغې خېټه غټه شي. دا د حضرت آمینه بی بی نو د نسوک دی د دواړو جهانو سردار دی خاتم النبیین دی. بیا چې پیدا کېده نو صاف سترا هر ماشوم چې پیدا کیږي نو هغه باندې ویني او یو څه بل څه لګېدلي نو خلک یې صفا کي چې پیدا شي. جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې پیدا شو نو صاف سترا د بیبی نه یو ساس کې وینا نه درغلی او نه دی په وینا باندې ګنده اوسخاو سترا. نو چې پیدا شو نو غیب شو الکه څنګه غیب شو؟ بیبی وشتې راغلی وي چې یو نظر مونږ رسول الله مبارک ووینو نو جبریل علیہ السلام رسول الله مبارک په غیږ کې راواغسته او بار راوخ که او فرشتې په یو خاص انداز ولاړې وي هغوی ته داسې وګرځو نو ټولو وایه سبحان الله. دومره ښکلی پیغمبر الله مونږ ته راکړی دی، قیمتي پیغمبر هر لحاظ سره. بیا چې کله مور غیږ کې واچو نو هغې ولا پی ورکړو. بیا حضرت سویبه دا هغه وینځه ده چې د نبی علیہ السلام په پیدا کېدو باندې ابو لهب ته چې د نبی علیہ السلام ترو هغه ته زیری ورکړو نو هغه ورته اشاره کړې وه چې ځه ما آزاده کړې په دې زیري کې خلک څه ورکوي که نه. هغې سویبې بیبي ورلا پی ورکړه 2 ورځې یا زیاتو کم. نبی علیہ السلام چې پیدا شو نو په دغه ورځو کې د مکې مکرمې ته د یهودو یو عالم راغلی او د تجارت په سلسله کې نو پخوا چې به تجارت دپاره څوک یو علاقې ته لاړ نو هلته به یې څه ورځې تېرولې بیا به بلې علاقې ته ته نو چې سبا سار شو ناوخته شو نو هغه د مکې مکرمې هغه خلکو ته ووایي چې هلکه بیګا په دې کلي کې څوک پیدا شوي دي نو هغه وی یاره مونږ ته پته نشته وی تاسو معلومات وکئ وګرځئ نن شپه د اخیری پیغمبر خاتم النبیین د پیدا کېدو شپه ده. یعنی دغه یهودو ته په تورات کې دومره وضاحت سره دا خبره وه چې هغې په یقین سره به کوله او قرآن کې الله ویل یعرفونه کما یعرفون ابناءهم. دوی نبی علیہ السلام داسې کلک پیژني لکه څنګه چې خپل بچي او زامن پیژني بلکې د دې نه هم زیات. عبدالله ابن سلام رضی اللہ عنہ د یهودو عالمو بیا ایمان راوړ. حضرت اسد حضرت اسید دا د یهودو عالمانو ایمان راوړو لوی عالمانو. هغې وی
وی چې په خپل اولاد کې شک کې دی شي خدای مکه دی بیبي چتا غلا کړي خود رسول الله په پیژنګلو کې ذره بر شک نشته نو هغه ولا پي ورکړو هغه سړی وي چې تاسو معلومات وکړي چې معلومات یې وکړي ولکه ماشومان خو نورم پیدا شوي دي خو یو کس چې کوم دی نو د عبدالمطلب نوسی دی پلار یې مړ دی مخکې عبدالله او هغه د هغه په کور کې بچی پیدا شوی د عبدالمطلب نوسی پیدا شوی وی دا بچی به داسې چې د ده د شا د اوږو په منځ کې ګس طرف ته سلما یو مهر نبوت وی خلکو چې وکتل نو او مهر نبوت و دوی تاسو ما ځان سره بوځئ چې زه په خپله باندې ووینم راله رسول الله مبارک ورته هغوی راوښکو وی کتل مهر نبوت یې وکته نو چې وی کته نو بېهوشه شو را پرېوت په دې باندې دردمند شو چې هوش کې راغی چا ورته وی ولې څه چلو شو څه واقعیت وی چې نبوت د همیشه دپاره د بني اسرائیلو نبوت او دا اخیری پیغمبر د ده نه وروستو بل پیغمبر نه راځي دا بني اسماعیلو کې راغی د اسماعیل علیه السلام په اولاد کې یعنی په دې دردمن او غمجن شو چې زمونږ د دې خاندان نه د پیغمبري ولې ووته پیغمبري د چا د اختیار سیز نه دی دا د الله چناو دی او د الله انتخاب دی دا خو د مکی مشرکانو به وی چې کله نبی علیه السلام د نبوت اعلان وکړو او وی په ما باندې قرآن نازلیږي نو د مکی مشرکانو وی ښه د باندې قرآن نازلیږي نو په طائف کې لوی مالدار او دولتمن خلک دی په هغې ولې نه نازلي په دې مکه کې ډېر مالدار سړی دی ولید ابن مغیره په هغه ولې نه نازلیږي نبی علیہ السلام ته وی د بیوقوف زامنو دا سلام په ذریعہ 2 ورځې ورلا هغې پی ورکړه بیا د هغې نه بعد د مکې مکرمې د خلکو دا طریقه وه چې دا خپل بچي به د دې ښار نه بانډو ته او دیهاتو ته لیږل 2 وجې پکې وې یوه وجه دا وه چې د ښار آب و هوا دې کې هر قسم شمولیت وي گرد و غبار او دوړې او ظاهر صفائی وغیرہ دا کمی خوراکونه پاک او ستره نه اوبه صفا ستره نه هوا کې کدورت او ګندګي او خړواله موجبه کې چې کما دا غوي جبي هغه کې د نورو جبو خلط ملت کیږي خارجي ته خو د هر وطن او د هر علاقې خلق راځي د هر جبه والا خلق راځي او باندو کې دغه خلق نزي راځي نو د دوی د جبه خپل جبي لکه هر جبي نو دا د دوی ته چې کوم خپل جبه دا هم دقه وي اوس هم که تاسو فکر وکئ په دې زمانه کې په دې ښاریو کې هم پښتو خلک وي چې کوم د پښتنو ملکونه دي علاقې دي خو زیات الفاظ پکې د انګریزۍ او د نورو ژبو استعمالوي